الرحمن الرحیم علماء ډیر ښکلی مفهوم پیش کو د ثقافت الغار. زه به خپلې ساده پښتو کې درته وایم چې دا موږ کوم دستور و، یعنی موږ کومه زندگی وه د هرې علاقې د هرې معاشرې یو دستور وي، هغه مطابق زندگی تیروي. هغې کې ډېر چینجز راغلی دی. ډېر مطلب یې نن د موږ خپل کوم بچي کسو د خبرې ته غوږ نه چوي، خبرونه نه لګیږي، صبر کې ختم شوی دی. خیانه مطلب څه دوی خوندای وسې کوي. موږ خپله به حیثیت یو استاز دا صرف د مغربي مطلب کلچر هغه دي ثمراتي ویلې څه موبایل باندې مو نه و پوهې پاسه موبایل مو باندې ورولوېدو، ذهني نه و تیار شوي، مونږ یې پاسه موبایل راولېدو، غلط مطلب یې صغیرت نه واخیستو. مو ډېرې داسې خبرې دي چې هغوی ته مو که سوچ وکړو نن دور کې لکه مخکې تربورو پښتو کې مو به پرتوګه په څټ نشو غستوی ویلې عیب نه و، خو مو به ویله چې تربور مو ونه پرتوګه یې په څټ غستولی دی. نن تاسې وخت چې پتلرونه په څټ شروع شوي دي، هر شی مطلب بدل شوي دي. نو مو اول سوال کوو خپل خدای ته چې خدایه د مو نوي نسل باندې رحم وکړي، دوی راه راز باندې روان کړي. دا یو سوچ دی. نن د امیر خرڅیږي سبا مالدار خرڅیږي، نن د امیر خرڅیږي سبا مالدار خرڅیږي، هر یو بدبخت وګوره په خپل خپلوار خرڅیږي. چا دولتونه ډیر کړل څو ورځې ژوند دپاره، چا دولتونه ډیر کړل څو ورځې ژوند دپاره، چوک په ډالر خرڅیږي چوک په دینار خرڅیږي. د قوم زنا ټول ظالمان و فاسقان شول خدایا، د قوم زنا ټول ظالمان و فاسقان شول خدایا، چیرته چې ګورم انسانیت په سنگار خرڅیږي. مینه شورکه خپلې وینې سره ظلم کیږي، مینه شورکه خپلې وینې سره ظلم کیږي، خپل خپل غرض د پاره هر یو سردار خرڅیږي. د پردهدارو پردې پټې شوې خاورو لاندې، د پردهدارو پردې پټې شوې خاورو لاندې، د پښتنو جنو عزت په انګار خرڅیږي. د مظلوم هر یوه خبره د خدای در ته راسي، د مظلوم هر یوه خبره د خدای در ته راسي. لاندې مخلوق سره ظلمونه په انبار خرڅیږي. اوس د غیرت خبرې ما کړه د خپل ځان خیر غاړه، اوس د غیرت خبرې ما کړه د خپل ځان خیر غاړه، واړه رزونه د څرګند شول په بازار خرڅیږي. څوک چې خپل قوم سره وفا وکړي بقا به مومي، څوک چې خپل قوم سره وفا وکړي بقا به مومي. لږ ورته ګوره هر شجر د په خپل بار خرڅیږي. هر یو طلب کوي ظاهره چې جنت وګټي، هر یو طلب کوي ظاهره چې جنت وګټي، هسې یو خیال دی جنتونه د په شمار خرڅیږي. والسلام.